بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 99 دی او قانون نمبر 28 دی. د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. نو نن به پکې مونږ د اتعد اتصر قانون وایو. دې ته وایي د اتعد اتصر قانون. اتعد اتصر قانون. نو د دې نه مخکې کوم چې د وعدت قانون او هغه د وعدت قانون او د اتعد اتصر قانون بالکل یو بل سره نږدې دي. هلته کې د دال ساکن نه تا ساکنه جوړولو او تا په تا کې مدغم کولو. دلته د اتعد اتصر په قانون کې د واو او فانا تا ساکنه جوړول او تا په تا کې مدغم کول واجب دي. ٹھیک شو؟ نو اوس دلته کې د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د باب افتعال دلته کې صرف دا درې بابونه دي. باب افتعال، تفاعل او تفعل. دې دریو بابونو کې په فا کلمه کې واو او یا راشي کنه. کله چې د باب افتعال، د تفاعل او د تفعل په فا کلمه کې ګورئ د کې دا افتعال کې دا فا کلمه چې کوم دلته فا ساکن ده کنه همدا پکې فا کلمه ده. تفاعل کې د تا نه پس چې راکمه فا ده دا فا کلمه ده او تفعل کې د تا نه پس چې کومه فا ده همدې ته فا کلمه وایي. ٹھیک شو؟ نو د باب افتعال، تفاعل او تفعل په فا کلمه کې چې کله واو او یا راشي په فا کلمه کې که واو راغی او که یا راغی دغه د افتعال. د تفاعل په فا کلمه کې که واو راشي که یا راشي. د تفاعل په فا کلمه کې که واو راشي او که یا راشي نو دا واو او یا د دې واو او یا نه یا داري او دا واو او یا د حمزه نه نوي جوړ شوی چې دا واو او یا د حمزه نه نوي جوړ شوی بلکې دا خپل وي، اصلي دا واو هم اصلي وي په باب افتعال په فا کلمه کې یا وي او دغه شان تفاعل او تفاعل کې د فا کلمه کې چې که واو راغی او که یا راغی خو چې اصلي وي د حمزه نه نوي جوړ شوی. کله مخکې مونږ یو قانون ویلو په هغې کې به مونږ د حمزه نه واو یا جوړوله، د حمزه نه به هم واو یا جوړوله. او دلته کې شرط پکې دا دی چې د باب افتعال، تفاعل او تفاعل په فا کلمه کې که واو راشي او که یا راشي خو چې د حمزه نه نوي جوړ شوی بلکې خپل وي، ذاتي وي، اصلي وي. دا واو هم اصلي وي او یا هم اصلي وي، د حمزه نه نوي جوړ شوی. نو بیا په باب افتعال کې د باب افتعال کې د واو او یا نه تا جوړول واجب دي. په باب افتعال کې واجب دي د واو نه بم تا جوړې. که په فا کلمه کې واو راغی نو په باب افتعال کې د دغې واو نه تا جوړول واجب دي او که په باب افتعال په فا کلمه کې یا راله نو د دغې واو نه د دغې یا نه تا جوړول واجب دي. ٹھیک شوه؟ او په باب تفاعل او تفعل کې د واو او یا نه تا جوړول جایز دي. په باب تفاعل او تفعل کې فا کلمه کې که واو راشي که یا راشي د دغې واو او یا نه تا جوړول جایز دي په باب تفاعل او تفعل کې. او په باب افتعال کې په فا کلمه کې که واو راغی که یا راغی د دغې واو او یا نه تا جوړول واجب دي. نو معلومه شوه چې په باب افتعال کې د واو او یا نه تا جوړول واجب دي او په باب تفاعل او تفعل کې د واو او یا نه تا جوړول جایز دي. ٹھیک شوه؟ او بیا یوه تا په بله تا کې مدغم کول واجب دي. ګورئ دا په باب تفاعل او تفعل کې خبره کوي. په باب افتعال کې خو قانون بالکل وجوبي دی. په باب تفاعل کې چې د فا کلمه کې که واو راغی که یا راغی د دغې واو نه او یا نه تا جوړول جایز دي. خو چې اوس ته تا جوړه کړه که نه نو دا اوله تا به په دې دویمه تا کې مدغم کول بیا واجب دي. د واو او تانا په باب تفاعل او تفاعل کې واو او تانا د واو او یانا تا جوړول جایز دي خو بیا تا په تا کې مدغم کول واجب دي. دا خبره پکې ده. ښه. د باب افتعال مثال اتعد نه ده، اتعد او اتصرا چې په اصل کې اوتعد دا اتعد په اصل کې اوتعد. نو ګورئ دا دلته کې چې د حمزه نه پس کم واو دی که نه نو دا فا کلمه ده. نو په فا کلمه کې واو راغی اوس په داسې وکړي چې د دې واو نه به ته تا جوړه کړي. تا دې چې جوړه کړه نو بیا تا ساکنه ده. اوس دا تا په دې دویمې تا کې مدغم کول واجب دي. ٹھیک شوه؟ دلته د حمزه نه دا ځکه چې دا د اتعده
دا د افتعال اتعد یتعد اتعاد باب افتعال نه دی ٹھیک شو د باب افتعال مثال دی اتعد نو دا اصل کې اوتعد د دې واو نه مونږه تا جوړ کړه بیا دغه تا مونږه په دې دویمې تا کې مدغم کړه نو اتعد شو اتعد ٹھیک شو دا تا چې کومه دوه ښکاري که نه دا دوه تاګانې دا تا مشدد ښکاري د دې شد مطلب دا دی چې دا تا دوه ځل ده دا تا دوه ځل ده اول ځل ساکن ده مونږه د واو نه جوړه کړې ده او په دویم ځل په خپل حالت کې د متحرک تا دا حرکت دی پې زبر دی پې نو اوس دا ساکن تا چې موږ د واو نه جوړه کړې ده په دې متحرک تا کې مدغم کې یعنی د دې دواړو تاګانو نه یوه تا جوړه کړه څنګه چې دلته هم ته جوړه کړې ده او مشدد یې که شد هم پې واچو نو د اوتعد نه اتعد شو اوتعد نه څه شو اتعد شو اوس اتصره چې دی که نه اتصره دا په اصل کې ایتصره دی ایتصره د حمزه نه پس بیا یا ده یا ساکنه ده یا ساکنه ده نو مونږ خو خبره دا وکړه که د په فا کلمه کې واو وي او که یا وي نو د دغه واو نم تا جوړول واجب دي او د یا نم تا جوړول واجب دي نو دلته کې مونږ د واو نه تا جوړه کړه او دلته به مونږ د یا نه تا جوړه کړو نو د ای تسره نه به مونږ سره څه شي ات تسره ات دا یا ده ګورئ دا یا ده دا یا نه به مونږ تا جوړه کړو تا ساکنه کړه دلته یا ساکن وه بس دا تا پخپله ساکنه شوه بیا ورپسې تا ده بله نو دا تا راواغسته مونږه دا هم راواغسته او سین او را ده نو دا سین او را شو نو اوس وګورئ یو تا دا ده یو دا ده اوله تا ساکن ده دویمه تا متحرک ده اوس په د دې دواړو تاګانو نه د دې تا نه او د دې تا نه به مونږ یوه تا جوړه کړو او مشدد به کړو او د دې دویمې تا چې کوم حرکت دی هغه به پرې واچو ٹھیک شو نو په دویمه تا باندې زبر دی د مشدد تا باندې به مونږ زبر واچو نو اوس به همدقه حمزه راوالي اته او سره دا مونږ سره دا قانون شو ٹھیک شو د باب افتعال نه د اتعد او اتصره چې په اصل کې اوتعد او ایتصره وو نو د اوتعد نه اتعد شو او د ایتصره نه اتصره شو ٹھیک شو اوس د اوتعد په فا کلمه کې واو او د ګوره دا اوس ما چې کومه خبره وکړم دغه درته کوي د اوتعد په فا کلمه کې واو او د ایتصره په فا کلمه کې یا راغلل ګوره مونږ دلته کې څنګه درته وایي که نه دا واو راغی په فا کلمه کې د اوتعد او د ایتصره په فا کلمه کې یا راغله همدغه خبره درته کوي اوس د اوتعد په فا کلمه کې د واو نه تا ساکنه جوړه شوه لکه اوتعد نه ات ګوره د واو نه مونږ تا ساکنه جوړه کړې ده د واو ساکن نه مونږ تا ساکنه جوړه کړه ٹھیک شو نو د اوتعد نه ات تعد شو او د ایتصره نه د ایتصره په فا کلمه کې د یا نه هم تا جوړه شوه نو د ایتصره لکه ایتصره نه اتصره بیا مو په دواړو کلمو کې تا په تا کې مدغم کړي نو اتعد او اتصره شول ٹھیک شوه دا خو دا خبره شوه موږ سره اوس ګورئ او د باب تفاعل مثال لکه اتعد اتصره چې په اصل کې تواعد او تیاسره وو نو د اولې تا نه پس دلته کې دا واو دی مونږ سره نو د دې واو نه تا جوړول جایز دي ځکه دا باب تفاعل دی ما تاسو ته وختي وي چې په باب افتعال کې د واو او تا نه د واو او یا نه تا جوړول واجب دي په باب تفاعل او په باب تفاعل کې د واو او یا نه تا جوړول جایز دي نو دا تواعده چې دی تواعده دا به موږ سره د دې واو نه به موږ تا جوړه کړو نو دا به تتاعده شي ٹھیک شو او دا تیاسره دی تیاسره نو د دې یا نه به موږ تا جوړه کړو نو دا به موږ سره تتاسره شي تیاسره نه به موږ سره شي تتاسره وو او د باب تفاعل مثال اتعد او اتعد اتصره چې په اصل کې توغد او تیسره وو په اصل کې څه توغد نو دا توغد کې دا واو راغی که نه د دې واو نه به تا جوړه کړي دا تا جوړول جایز دي ځکه دا د باب تفاعل دی نو دا به موږ سره څه شي تتعد او دا د یا نه به تیسره کې دا یا ده د دې نه به تا جوړه کړي نو دا به موږ سره تتسره شي تتسره نو اوس په دا اوله شروع کې چې کومې تاګانې دي دا به ساکن کې او د دې د ادغام دپاره به ساکن کې او د تیسره کوم چې د تیسره نه موږ سره تتسره جوړ شو نو تتسره کې به اوله تا ساکن کې د ادغام دپاره
نو بیا ادغام مونږ به دا یو تا په بله تا کې مدغم کوو خو شروع کې حرف مونږ سره ساکن راغی نو ساکن نه شروع کول هغه مشکله وي نو موږ به په شروع کې حمزه وصلي راولو حمزه وصلي مکسوره راولو کسرې والا زیر والا راولو نو دا به موږ سره بیا به یوه تا چې کومه موږ ساکن کړې ده اولنۍ تا دا به د یوه نه چې کومه تا جوړه شوې په دې کې به مدغم کو نو اتا غده به شي اتا غده د توا غده نه به موږ سره څه شي اتا غده او د تیسره نه به موږ سره څه شي اتسره ټیک شوه نو د دواړو بابونو په فا کلمه کې واو او یا راغلل وګوره په توا غاده کې دا واو چې دا فا کلمه ده نو د دې نه به هم ته تا جوړه کړي او تیسره کې چې کومه ده یا ده دا هم فا کلمه ده په فا کلمه کې یا راغلې ده نو د دې واو نه به هم ته د دې یا نه به ته تا جوړه کړي ټیک شوه نو تا ته دغه خبره کوي وایي نو د دواړو بابونو په فا کلمه کې واو او یا راغلل بیا مو د دواړو بابونو د دې واو او یا نه تا جوړې کړې بیا مو دا تا کله چې تاګانې جوړې کړې اوس دا تا په بله تا کې مدغم کړې ټیک شوه مدغم کول بیا واجب دي نو د توا غاده نه اتا عاده شو او د تیسره نه اتاسره شو او اتا عاده او اتسره شو ټیک شوه اتا عاده اتسره شو اتا عاده په اصل کې ایوتعده و په فا کلمه کې مو د واو نه تا جوړه کړه نو ات تعاده شو بیا مو تا په بله تا کې مدغم کړه نو اتعاده شو او اتعاده او اتاسره چې په اصل کې تواعده او تیاسره و تواعده او تیاسره و واو او یا نه مو تا جوړې کړې نو تتعاده او تتاسره شو بیا مو د ادغام دپاره اولې تاګانې ساکن کړې نو د ساکن نه ابتدا کول مشکل وي نو ځکه مو په شروع کې حمزه وصلي مکسوره راوړو نو اتعاده او اتاسره شو ټیک شو جی نو دا زموږ سره د اتعاده او اتسره قانونو کم ملګری یا کم رور پې او کم خور پې پوه شوي نه وي بیا وروسته په کمنټ کې هم تپوس کولی شئ او ډېر بهترین آسان انداز کې ما تاسو ته دا قانون بیان کو نو که چاته مشکل وي کمنټ کې تپوس کولی شئ زه به درته انشاءالله کوشش کوم او مشکل حل کوو نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام